عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما د کلمې ورونو د الله تبارک وتعالى بندگانو او د سردار دو جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو او د دین علمانو الہ العالمین سرزما د جمعې د مبارک ورځې حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور کا او الہ العالمین د زمونږ تاسو واړه او غټ تمام گناهونه په نیکو باندې بدل کی او الہ العالمین د زمونږ تاسو د دنیا د زندگی او د آخرت او د قبر زندگی ډیر په خوشحالو باندې او ډیر په خیر باندې او سره د عزتونو د موږ تاسو نصیب کی 13 جمعه باندې توحید باندې بیان شوی او بیا دغه خبري بیان هم شوی چې صرف توحید دا پیدا نه ورکړي صرف الله یو منل دغه ته ایمان او اسلام نشي ویلای په دنیا کې ډېر داسې کافر شتا چې الله وسم یو مني خو یا د قران نه منکر دي یا د نبی علیہ السلام د نبوت نه منکر دي یا د فرشتو نه منکر دي یا د قیامت ورځې د ژوندون نه منکر دي او یا مطلب چې د تقدیر نه منکر دي او یا په انبیاء کرامو کې د ځنې انبیاو نه منکر دي خو بیا هم اسلامی چې څومره تنظیمونه دي دغه کافر ته چې نور شي نه مني الله یو مني څوک ورته مسلمان نه وي توحید خوشته پکې توحید معنا الله یو منل الله خو یو مني خو بیا هم هغه خلق چې د دین د ضرورتو نه منکر دي هغه ته څوک مؤمن او مسلمان نه وي بلکې توحید سره سره پامنت بالله کې او شي نه دي په دغه او شینو کې که یو سړی د ایونم منکر شي دغه ته مسلمان او مؤمن نشي ویلی مدینه منورې منافقانو جامو لرا څخه په پابندۍ سره یاره شریعت باندې داسې برابر و چې تا به ویلی چې بالکل ظاهري طور باندې سوچه صحابه ښکاره کېدل ظاهري طور باندې خو باطني څه چې کله د احد غزوه منځ راغله او مخې راغله نبی علیہ السلام مبارک د احد د غزا لپاره صحابه کرامو ته اعلان وکړو صحابه کرام تیار شول هغه تقریبا 3000 صحابه تیار شول د احد د جهاد لپاره منافقانو مشر اعلان وکړو چې موږ احد جنگ تاسو سره نشو کړای اعلان وکړو چې ما ملګری را واپس شو او 100 کسان په دغه موقع باندې را واپس کړ
د تبوک په موقع باندې دوی جهاد لاله نړل، په نورو مختلف موقعو باندې به دوی د جهاد نه او د نبی علیہ السلام مبارک د ملګرتیا نه پټېدل. سلام زکا چې دغه منافقانو دغه ظاهری طور باندې چې په شریعت باندې برابرو، په زړه کې په نبی علیہ السلام باندې ایمان نو، ورنه عبادت کړل هر څه کړل، خو لیکن الله تعالی په قرآن پاک کې آیات نازل کړو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقان به ټول ناغه اخرینه کنده کې وي، يهوديان بم پاسوي، عیسایان بم پاسوي، هندوان بم پاسوي، خو منافقان به ټول ناغه اخیری کنده کې. زکا چې د اسلام په جامه کې کافران، جامه د اسلام وا او په زړونو کې داغه کافر نم ډیر کافر. توحید او رسالت او شینه چې پامنت بالله کې ذکر دی، امنت بالله ما یقین کړی دی او ایمان مروړی په الله باندې. ټول وایي چې بشکه وملائکته او ما یقین کړی دی او ایمان مروړی د الله په ټولو فرشتو بشکه. وکتبه او ما د الله تبارک وتعالى تمام کتابونو باندې ایمان راوړی بشکه. وای کنه یار الله می عزت وکړه دا ایمان دوره یاسین کو دا باندې اجر ملاوي. بالله وملائکته وکتبه ورسله. څلورم نمبر ما دا الله پاک په تمام رسولانو باندې ایمان راوړی بشکه. پنځم نمبر والیوم الاخر ما ایمان راوړی دی په ورځ د قیامت باندې بشکه. شپږم نمبر والقدر خیره وشره من الله تعالی ما ایمان راوړی دی او یقین مکړی په دا خبره چې که تقدیر د خیر دی او که د شر دی دا د الله طرف نه دی بشکه. والبعث بعد الموت او ما ایمان راوړی دی چې د مرګ نه پس بیا دوباره زندگی شته دی بشکه. دا او شینه دی رونو چې په دا کې خود یونم څوک منکر شو، هغه د موحدم وي، هغه سره د توحیدم وي، هغه سره د پر رسالت یعنی پر رسولانو باندې ایمانم وي، هغه سره د فرشتو ایمانم وي، هغه سره د ټول خبرې شپې واړه خو عوام نه مانی، دغه ته مسلمان او مؤمن نشي ویل. ورنه په قرآن پاک کې د مدینه منورې منافقانو لپاره مسلم ټکی استعمال دی. لا تسلمو داسې مې چې موږ مسلمانان یو، داسې وایي چې موږ مؤمنان یو. مسلمان هغه ته یې چې د شریعت دغه 15 احکامات پکې کلمه، منځ، روژه، حج، زکات، او مومن هغه ته یې چې دغه او شینو باندې د ایمان وي. نو الله او فرمایل چې د مدینه منورې منافقان مسلمانان دي خو مؤمنان نه دي. ظاهری احکامات شته پکې د اسلام، ارکان اسلام چې پچا کې وي هغه ته مسلمان یې، ارکان ایمان چې هغه او شی نه چې پچا کې یوم کم هغه ته مؤمن نشي ویل. او واضح خبره او چې دوی په نبی علیہ السلام باندې ایمان نه و. نو ځکه ورته الله پاک فرمایي چې تاسو داسې ما یو چې موږ مسلمانان یو، داسې وایو چې موږ مؤمنان یو یا وایو چې نه یو، نو اله به تاسو مطلب چې هغه خبره واضح شي. مکه معظمه د ابراهیم علیه السلام د دور نه او بلکې د آدم علیه السلام د دور نه د مکه معظمه یو لویه چرچا وه. تر دغه پیری چې مفسرینو لیکلي دي، مفسرینو چې نوح علیه السلام کشته چې کله د اوبو د پاسه وه، 80 کسان نارینه او زنانه پکې سوار دي، 3 چته کشته، په سر چت کې انسانان،
په منځ کې چت کې چرند پرند او په آخري چت کې حیوانات او د هر یو مرغي جوړه د هر یو څاروي جوړه ځکه چې دا دنیا غونډه ختمیږي چې دوباره بیا آباد شي او آبادی کیږي د مذکر او مؤنث په جوړه باندې چې کله د حرم شریف ځمکې له راغله دا کشته څلوېښت ورځې د کعبې شریفې د ځای نه طوافونه کول کشته د نوح علیه السلام څلوېښت ورځې چې په کوم ځای کې کعبه جوړه وه هغه خو لاړه شهیده شوه طوفان راغی هغه یې چې وچو سره لاندې سیزي طوفان نوح کې کعبه ورانه شوه د غرونو نه اوچتې اوبه روانې وې په غونډه ځمکه باندې دا نه چې صرف د نوح علیه السلام په ځای باندې عراق بابل نوح علیه السلام چې کوم ځای له نبي لېږل شوی و هغه عراق و عراق کې بابل خاریه صرف بابل خاریه باندې طوفان نه و بلکې په غونډ روی زمین باندې ځکه چې جدید ساينس دا تحقیق کړی دی چې دا طوفان خو شپږ میاشتې یو ورځ دوه ورځې نه و په ځینې غرونو کې داسې ډانچې موږ ته چې میلاو شوي چې هغه د اوبو سره تعلق ساتي چې موږ ته دا پته ولګېده چې دا طوفان چې دا په غونډه ځمکه باندې ځکه چې په غرو په سر کې دا ډانچې چا راوړي خو هغه طوفان کې په هغې اوبو کې مطلب چې راوړلی شوي دي او دلته پاتې شوي چې کله دا اوبه مطلب چې لاندې ځمکې جذب کړي نو د حرم شریف احترام ته ګورو چې 40 دن د نوح علیه السلام کشته د دغه ځای نه تاوېده او طواف وکړو د نوح علیه السلام پسې سیدنا ابراهیم علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو ته د تا بچی اسماعیل علیه السلام کعبه جوړو د کعبه تعمیر وکړو ابراهیم علیه السلام مبارک د ګلکارې هغه طریقې کار ادا کوي او اسماعیل علیه السلام هغه ورلتیږي او خورې راوړي دا باندې بیانونه شوي خو خپل مقصد لراځه چې کله بیت الله شریف تعمیر وشو بس خلک ټول په یو دین باندې دي ځکه چې کافران خو لاړل تباه شول کړل اتیا کسه مسلمانان په 900 کاله د حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیه السلام داغه په دور کې مسلمان شوي دا څومره لویه خبره ده چې نوح علیه السلام د دمره کوششونو بعد صرف اتیا کسان نو فرمایي چې کله ابراهیم علیه السلام مبارک تعمیر د بیت الله شریف نه فارغ شو نو ټول په یو دین باندې تر دغه پیری چې دا خبره را روانه و تر هغه د عیسی علیه السلام مبارکه پورې په دغه کې بیا ځنې خلک ګډ وډ شول خو بت پرستی چا نه کړه په 340 عیسوي یا د دین وړاندې په عربو کې د بت پرسته مطلب چې شروعات وشول شروعات څنګه وشول رونو شروعات داسې وشول چې د عربو یو سړی و چې عمر ابن لوحی نامه و دی بیمار شو چې کله بیمار شو رونو ډېرې تاریخي خبرې دي او ډېرې مهمې خبرې دي چې کله دی بیمار شو د نبی علیہ السلام د راتګ نه وړاندې 340 عیسوي یعنی د نبی علیہ السلام مبارک نه تقریبا آغا 250 کاله مخکې عمر ابن لوحی ته چاوي چې لاړ شه شام لا او په شام کې یو ګرمه چینه او پاغه ولمبېګا ته بټیک شي عمر ابن لوحی چې کله لاړو او پاغه ګرمه چینه باندې ولمبېدو
نو څه خلک یې ولیدل چې په دغه ځای کې بوتانو ته سجدې لګوي. نو عمر ابن لحی دغه خلکو ته وی چې لږ بوتان مونږ لم راکو. دا بوتان راوړل او د کعبه معظمه په دې مخه کې خاخ کړل. بیا دا مرض دمره زیات شو د بت پرسته والا چې په غونډو عربو کې د بت پرسته دا پروګرام مطلب چې جاری شو. الہ العالمین موږ ته حفاظت نصیب کړي او موږ خو شکر د اصل ته نصیب دی موږ اهل اولاد ته پروردگارا حفاظت نصیب کړي او چې کوم خلک پکې مبتلا وي خدای پاک تور ته هدایت وکړي. حاضرینو چې کله په عربو کې دا شی خور شو او مورخینو لیکلي دي چې د کعبه د نن او بهر 360 بوتانو ته څه ضرورت و. اچھا دا ځکه چې کافر براتلل او حج رسومات په ادا کړ او د مختلف قبیلو مختلف بوتانو نو د هر قبیله د بوت سیمپل 14 بدل ته پروت د دې لپاره چې عربو او د قریشو دا وضاحت وشي چې موږ چا سره بغض او کینه نشته دی او هر سړی راتلی شو خپل بوت دلته کې خوښ شو چې د موږ د دغه تنگ نظرۍ نه خلک مطلب چې متنفره نشي او وایي چې نه مړه قریشو خو ډېره غټه سینه وګوره د موږ بوتې ملته ایښی دی 360 بوتان ځکه د کعبې د نن او بهر کې ښودلی شوي. بیا د قریشو چې کوم غټ بوتو هبل نامه یې وه دا د سور عقیق نه جوړ و. عقیق ډېر قیمتي هغه دی غمی دی او سور رنګ یې و او دا ښایي لاسې چې و دا یې نو کټ شوی. قریش را پورته شول او دا لاس یې ورله د سرو زرو جوړ کړو. په دغو کې یو بوت و چې د هغې نامه لات وه دا په طوایف کې پروت خلکو به د دې سجدې کړې ان تر د نبی علیه السلام د دور پورې. نو دا ګوره ډېره غټه زمانه شوه تقریبا هغه 300 کاله شول او نبی علیه السلام مبارک چې کله د مکې معظمې نه په مدینې منورې په هجرت باندې مجبوره شو او انبیاء کرامو اکثر دا هجرتونه کړي. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته واچولی شو او د نمرود هغه زور پې اثر ونه کړو نو عراق کې پرېښو او لاړو شام نه سره د خپل کور والا او سره د وریاره د حضرت لوط علیه السلام. یونس علیه السلام چې کله قوم خبره ونه منله نو هجرت یې وکړو بل طرف ته لاړو بیا الله تبارک وتعالی ورته هغه پروګرام راغه کړو نو بیرته مطلب چې خپل ځای له راغی هغه مایي کیسه راغله او ډېره اوږده کیسه وه. دارنګې موسی علیه السلام ته چې کله کافرانو د قتل پروګرام جوړ کړو او هغه یو سړی ویشلی و په خطایۍ کې نو خلک راغل چې دا موږ ته حواله کړه نو موسی علیه السلام ته حکم وشو چې مصر پرېږده او لاړ شه مدین له. عیسی علیه السلام ته چې کله د شهید کېدو پروګرام جوړ شو الله جبرائیل علیه السلام راولګلو او ډایرکټ یې پاس اسمانو ته وخېژاند. دا د الله پاک طریقه ده چې هجرتونه راغلي دي. اوس هم علما فرمایي مفسرینو دا لیکلي دي چې په کومه علاقه کې ته دینی احکامات کول عام نشي کړی لکه ګیره پرېښول منځونه اذانونه جمع نور عبادات د دغه علاقې نه هجرت کول فرض دي. ګوره بالکل فرض دي. نن د موږ نوجوان نسل لندنونو جرمن طرف ته مطلب چې توجه کړي حالانکه په هغه ځای کې دمره آیا شي چې خپل ایمان په حفاظت کې ساتل مشکله خبره وي. ته راویښېدو نه واخله تر د خوبه پورې په عیاشۍ کې ته نه کې عیاشي ماحول د عیاشۍ دی نو ته سوچ وکړه چې تا روزانه دا ایمان کوم درجې ته ورسېږي. دا ایمان ته خو مضبوطیا په نیک اعمالو ملاویږي خو الله پاک د ټولو مؤمنانو ته په خپل ملک کې د روزګار خزانې راکولاو کړي.
الہ العالمین چې کوم تلی په خیر او عافیت ډک ډک راولي او دلته ورته پروردګار پروګرام برابر کړي. غرض دا چې هجرت چې دا فرض دی بیا په داسې هغه کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مکه معظمینه مدینه منورې ته هجرت وکړ نو الله تعالی ورته فرمایل انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تاخر. وتشتم سپاره کې آیات راغی اے نبی علیہ السلام مبارکہ فتح را روانه و دا مکه به تا په قبضه کې راځي واته کاله د تا هجرت شي واته کاله بعد عمدغه ځای تعالی په لاس باندې راتلون کړي او مغه سي وشوا. نبی علیہ السلام مبارک راغی هغه کعبه چې ابراهیم علیه السلام د الله پاک د عبادت لپاره جوړ کړي و هغه کعبه چې څلور کونج دنیا خلق الله ته په عبادت کې دغه کور مبارک ته مخ کوي هغه کعبه چې الہ العالمین ډیر لوی شان ور کړی دی او په ورځ د قیامت باندې برادرومي په خپل شکل کې د خلکو سفارش وکړي هغه کعبه چې الہ العالمین پکې فيه آیات بینات مقام ابراهیم الله فرمایي ښکارا نشانی دی پکې یو نشانه پکې دا چې مقام ابراهیم ته تو ګوره چې د ابراهیم علیه السلام د پخو نقشې دی پکې واته کاله بعد نبی علیہ السلام مبارک ډیر په جوش او په خروش کې او په ډیر بهترین انداز باندې سره د صحابه کرامو ورغی کعبه به څومره خوشاله شوی وي د کعبه سوال الله قبول کړو نن د بوتانو نه پاکیږي نن د تیګو نه پاکیږي نن د لوټو نه پاکیږي او نن د هغه بیجان شینو نه پاکیږي چې خلق ورته تندی کی او سجدی کی. نبی علیہ السلام ننوتو کعبه ته او وی فرمایل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اے نبی علیہ السلام او فرمایا چې حق راغی او باطل وتښتیدو او باطل به همیشه لپاره تښتیږي. نبی علیہ السلام خپل همسا مبارکه حبل بوت مخامخ کړه نو یو روایت دی چې هغه همسای پکې واچل او راوي ورزالو بل روایت دی چې نه د آیات ویلو د همسای ورته ونیوه بود الله په قدرت باندې په خپل باندې پزمکه ریزه ریزه لاړو تمام بوتان نه را پاک وروي چې دا دلته نه د حرم شریف نه بهر ور وې بهر وکړو ډیرای ته جوړ کو او ور ورکړو ټول مطلب چې زری زری شروع ختم شو. لات بت په طائف کې عبادت روان دی مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه لاړ شو هغه بت ټوټه ټوټه اوسه او ور ورکا سره د صحابه کرامو جان نثارانو په اسونو باندې سوار شول ځکه چې طائف ډېر لري دی د مکې نه او ویر اغلل او هغه بوتي راو ورزالو او ووري ور کړی ری کو. نبی علیہ السلام فرمایي عزا بوت عزا چاغا د کجورو د ونو یعنی د باغ په منځ کې دی او د بیرې په تنه کې دا بوتي خیر دی. خالد ابن ولید رضی الله عنه لاشه او دغه بوت ټوټه ټوټه کا خو خبردار واورا طالب درې ونی راشي د بیر واغه هغه یو ونارکا بیا راشه کڅل ولید خو ډیره خو کوه نه دل دلته بیا راشه. خالد ابن ولید سے فرمایي چې زلاړم چې کله مده بیر دغه ونه ارکړه هیڅ ملاو نشو راغلم نبی علیہ السلام نے اطلاع ورکړه چې داسې خبرو اچلاړ شغه دوی مارکا دوی ملا لاړم هغه ونه مچار کړم د بیر غت شپ کې نو بیا راغلم اچھا هغه درېمه مارکا بسا کې خامخه چې کله خالد ابن ولید سے لاړو او هغه درېمه د بیر ونه ارکړه نو ډټ به غټ وای یا بور سره سیټ کی وای څه خبره هوا خو چې په دغه ټیم کې هغه د اوزا بوت چې د ښکارا شو
او د عزا بت نه رستو چوا نو د دې مطلب چې دغه بت د خدمت لپاره یو زنانه ناسته و بابار سارو تک تور مخیو او غاخونه مشره وتلیو اچوزا ته چوزا اوزا د خپل ځان امداد وکاو خالد ابن ولید ویژنا کنه زر دی چې تاب ذلیل کی او تاب ختم کی خالد ابن ولید سے ورته یي چې ای زنانا تب وګوري چې دا اوزا بوت الله تبارک وتعالى څنګه رسوا کوي او توره ورته تاو کړه اوزا بوت په دې سر باندې واله په منځ باندې دوزه شو او بیا ویرغه واغه زنانه ته توره تاو کړه سره ته نه هیڅ ورزاله سبحان الله اسلام جنډې بس په دغه ځای کې مستحکم شوي مضبوط شوي او نبی علیہ السلام اعلان فرمایلو چې بت پرستی ختمه زه په خپل امت باندې په شرک نه ډارېږم د ما امتیان مشرکان کیږي نه البته دنیا پرست بشي خو ټول نه خو اکثر نو په دغه طریقې سره الله تبارک وتعالى دا بت پرستی د دغه عربو نه څخه چې د غونډو ملکونو نه ختم کړه تر دغه پیر چې بیا د جنگونه وشول فتوحات وشول په کوم ځای کې چې بت پرستی او بی دینی وا هغه ځاینا مسلمانان له الله تبارک وتعالى په لاس باندې ور وستل او هغه ټول ځایونو کې د اسلام جنډې اوچت شوې ځکه خو به کافرانو ویل اے نبی علیہ السلام ته چې الله یو دی دغه الله نسب را ته بیان کا چې الله یو دی نسب څه دی پلار نکی څوک الله آیات نازل کړو سورت نازل کړو قول ورته فرمایا اے محبوبا هو الله احد الله تعالی یو ذات دی الله الصمد الله تعالی بے نیاز ذات دی چاته حاجت نه لري په خپل کارونو کې لم یلد نه د دنه څوک پیدا دی ولم یولد او نه دایره چانه پیدا دی نسبونه مسبونه نشتا بس الله وو دای او یب ولم یکن له کفوا احد او دغه الله سره هیڅ کوم برابر نشته دی ځکه خو الله پاک دغه صورت له دمره درجه ورکړه یو صحابي یې انس سے فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک سره وم نبی علیہ السلام فرمایل چې واجب شو چې ما ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو شیء وجبت کوم یو شی واجب شو چې نبی علیہ السلام فرمایل چې څوک چې قل هو الله احد د صدق دل نه وي دغه انسان د پر الله پاک جنت واجب وګرځال او بیا مسلم شریف حدیث کې راغلي نور احادیث کې راغلي دي تفسیر مظهری دا حدیث را نقل کړی دی تفسیر مظهری نبی علیہ السلام مبارک په وړاندې ایول سواره سورۃ اخلاص ویلې شو یا غ روایت دا سه چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې چا چې ایول سواره سورۃ اخلاص ویلو اخلاص سملاوت پکې نشتا خلوص دل نه به الله یومنه الہ العالمین به دغه انسان لا د درېمې سي د قران شریف قدر ثواب ور نصیب کی ایول سوره سورۃ اخلاص او دام فرمایي چې چا ایول سوره سورۃ اخلاص ویلو الله تعالی بوله په جنت کې بهترینه بنگله جوړ کړي اجه چا چې ایول سوره نور ویلو دوی بنگلې به جوړ کړي عمر فاروق سے فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خو به موږ ډېرې بنگلې جوړې کو ځکه چې روزانه به ډېر یو روزانه به ډېر یو دا خو بیا موږ ډېرې بنگلې جوړې کو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې دا الله تعالی رحم او کرم هم ډېر زیات دی که ډېرې بنگلې ډېرې جوړې کا خدا الله په دې خدای کې به څه کمایي رانشي نورونو دغه ته سورۃ توحید ویل شي الحمدلله زمون مشایخو زمون پیرانو صاحبانو زمون مشرانو او زمون استادانو توحید منلې دی او توحید نه بغیر د انسان ایمان نشي مکمل کېدی خو د توحید په جامه کې د اولیاء به حرمتي کول د توحید په نامه باندې د پیغمبرانو په سپک سپوري ویل دا اسلام نه چې دا توحید نه دی دا اسلامي چې دا بیا د بیلو دا ګستاخی دو چا چې د پیغمبر مبارک وخت ته وخت ګوټي ویلو فتوی جاری شوی دی رونو خلاصۃ الفتاوی لیکلی دي چې دا انسان داسې کافر شو چې به په ټولو مرتبه نه قبليږي چې وخت ته وخت ګوټي ویم
اچھا داسې کافر شو چې سره یې توبه نه قبلېږي بیا خو نعوذ بالله هغه یهودي دغه انسان نه ښه شو ځکه چې یهودي توبه وباسي توبه یې قبلېږي نو کله مرونو چې د توحید په نامه باندې د اولیاو د انبیاو د نیکانو صالحانو بې ادبي درنه ونشي توحید بم منو رسالت بم منو ولایت بم منو معجزات بم منو کرامت بم منو بزرگی بم منو خواله بم منو نیکه بم منو دا هر څه ور سره منو الہ العالمین سره زما کامل ایمان نصیب کا بمینا باندې درود شریف الله صلی علی محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد